باب بیع المنابزه دا باب د په بیان دی بیع منابزه کې بیع منابزه متعلق بیګایلیو شو طرف ته شولی بس بیا ته زیر دای تو شو خستل دی تل شي. وقال انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه پیغمبر علیہ السلام دی بیع منابزه نه منع فرمایلی ده. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه ملامسه شای ټچ کی دی بیان منع فرمایلی ده. والمنابزه یا شای چوت ورولي دینه منع فرمایلی ده. او پسې اندی لوندې لیکلي که نه څه مره بیانهما عن قریب دول بیان نږدې غونې تېر شو بېګا تېر شو که نه. وبه قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال أبو سعيد سيد روایت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين پیغمبر اسلام دوا قسمه کپړو غوستوالې نه مانه فرمیلی ده. یو دا یې لوندې کپړه چې کمزوري پسې وچې وي هغه د واجې نه چې لوندې حصه کلویدو خطره وي. همدا شته نورې لباسونه شته مختلف یا کپړو کې سدل کوي لوندې رکیړه کې ګلابان غونې په دوړو سانډو باندې بیا چاوي نه رکیړه وي زنګېږي. وعن بیعتین دوا قسمه خرڅوالي شیونو نه مانه فرمیلی ده. الملامسه شیونو ته ګوه تېر جاهلیت وله بیه وکړي. والمنابزه یې چوته شیرولي زبخالي کار څنګه وي. باب النهي دا باب د دې بیان کې سمان رغلی د للبائع بایع ته نه ده پکار دا مانه ده ان لا يحفل الابل سوح د تحفیل نه کی والبقره غو تحفیل نه کی والغنم وزا تحفیل نه کی وكل محفله اندس هر محفله زناوره والمسرات مسرات زناوره دا مان دي څنګه وز ته مخته معنا خای کنه. والمسرات مسرات التي اغي وزي تل شي کنه سر لبنها سدي اغي ولا شودي تای کی ودرول شي. وحقن فيه بیا ورکې را جامع کړای شي خاډر محفوظه کړای شي. وحقن فيه غولیانځ کې خې محفوظي کې چوري زینلی شي سکاله خرسون خال به وکسي غولیانځ خډره غاټه وبشي په غراب شي چې یاري دوه خو اختیار کا خاصودا کوي سکاله غریب والی شله دود رزبادي پاته معلومه شي دوه سره شدید کوي نه. فلم تحلب او جمع او شدی را جامع کړای شي د تکی نه شي فلم تحلب یا يحلب یو ایامن سوري زلی شلی نوي اصل کې د سر حفل سمانه د استخای. او اصل التصریه د تصریه معنی د حبس الماء د چې تکي وبره ودرې باند کې ډاندو ته جوړ کې یا بور او ته ودرې وبره جمع کیږي بیا خنځي کنه اندی نل شي يقال منه اندی په خدا خبره خالګي کنه سریت الماء مو به باند کړلې سمانه د زه حبسته سکلته باند کې دي تل شي. بیا حدیث کې مساله دي چې ول د تصریه تحویل ولا مسله دی حفل ټاکا تیر شو کنه تحویل په ډاغاټو زناورو کې کېږي لکه وښ شولو غوښ ولا دو سکله تور کې شودي بان کې غولیانځ کې وتستنه وای یا شودي ونه نه لشي سکله دو مو خرڅو نه خال ویسي غولیانځ غاټه یا کغاټه نه یا کده نه وای سلی شي هغه ته سری موته واخه زی لشن کا زوره شودي کوي نو دی خو نه دوی درې سره لشل دین نو ډيري باغ ټیم بنی وکی زکه سره جام شي سره جام شي هغه دی وجه نه سړای غلا شي سره دو غوس نه په 50000 خانه خصورسته پاته والګي د لشودي خنا کول نو 10000 روپۍ روپس کول شي بیا نشي روپس کول سمخته مسالې دی لخپل خای سره د 50 کې د څنګه کول دوه 40000 غوډه شودي نه کوي دي ته تحویل نه شي غلیان زې غاټه کې د بل د تسریه سوا سره د وزي تل شي د میګش ولا وزا وړو زنور کې غلیان زبان کې ونه شودي نه لشي نه دا دوکا کول خلکو سره اغترار د غرر د خلکو ته دوکا ور کول دي. خاص مسالې ته غیښ د حدیث کې خپل رسی یو سړی د زمو بنی وزا خرڅه کا ځون خبر ورکی کو خېدی پرې د خلکو نامي مو بنی و سړی وزا خرڅه کله اغا وزام کله وکتل خاغه غلیان زو موت سره یقین منی شد سینستند ولغه سنن ویل شه حضرت صاحب سوام لشله اغه شو کړل 15 پیاله شو دی وکړلې سوام خستله په 32000 باندې کور تم بوتله دویم اوري سوا 15 پیالې خینه کولې صرف بیا پیاله کوله اریون شورزدا څنګه چالو شو لیکدم سړی ترولو چې حضرت سه تو خودکا کړي لکه سوري د شودي باند کړي ځکه مو په غرا شولو اصل کې دوه یو کې پیاله شو د کې 15 پیالې خود نه کوي اوس دینه خدای دوی رزي هم شودي و خړل هغه ته وا خړل کې دوی پیالې خړل بس چی شکاو مو ته اوس دو خبرو کې اختیار دی یا خو زده سی وکم ساندا میګه وزاد سره وسه د جسم ما خپکیګه
او ځون سره واست پاندې راځي ورسه وزه شودي کامې کې دي د پاره هېڅ تاوان نشته د ښه که نه. که بیا خامخا غواړې ته واپس کول غواړې سره د شاید شکه واپس که نو ټیک ته 32,000 روپۍ ونه خپلې واپس به راواخلم د وزا به ته ورونه خو د کومې شودي م خوړلې دي به چې شه کوم دي به روپۍ ورکوم که څه ورکوم. شوافي وغیره حضرات څه دي امام مالک امام شفیع وغیره مذهب مطابق دا مسله ده څه ګورئ دا سړی به څه کوي شودي به ورکي که نه نه هغه به ورکي وزا به ورکي 32,000 روپۍ به زه ونه راواخلم او د کومې شودي مو ونه څکلې هغه کڅوره مو څکلې وي که نه نه زه به یو اوږه کجورې هغه ته ورکوم دي بدلې کې. ایمو حضرات ائمه حنفي ایسه نه داسې خبره ورکې نه ده. اصل کې دا حدیث د قیاس خلاف ده ځکه قیاس تقاضا ده د ګوره څه دغې وزې نه تو شودي ولې شلې که نه خو که 2 پیالې دونه خوړلې خو 2 پیالې شودي ورکړه ځکه ته مثل قیمت مثلي شي قیمت خو مثل ورکول شي که نه خو که شودي نه ورکړې چلو د سره شتونه نه بیا چې ورکړه قیمت ورکړه سیر یوه پیاله په 15 روپۍ د 30 روپۍ ورته واپس که. خو دې حدیث کې خو دې ویل شي نه آر یوې پیرې کې بنده کور کوي آر یوه حالت کې دې ته به یو اوږه کجوري ورکړي هغه ته ونه 20 پیالې څکلي که 2 پیالې څکلي عقل خلاف خبره شوه نو ځکه موږ څه کوو داسې ځای کې قیاس باندې عمل کوو او نور حضرت څه کې په داسې حالاتو کې حدیث وغیره باندې عمل کوي. اوس همدا خبره ګورئ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرسم فرمي لا تسور الإبل والغنم وزي او دیو خلا غلیان زما ډکوي خرڅوالې ټیم کې شو دیونه بان کې وره فمن ابتاعها بعد کچو دین ورسده وخستله فإنه بخير النظرين دي ته دوه شیونه کې دی و خشي اختیار شته ده فإنه د سړی څه ده بخیر النظرین دې ته په دوه شیانو کې یعنې دوه کارونو کې یوه شي اختیار شته ده یا خو د شاید ځان سره څه کي وساتي بس بعد یخلو به د ورسه مساله د سکله دی لیشلې وي صحیح ده انشاء امسکه د شاید ځان سره وساتي پاندې د رزي ووسي او کوم شای کما د شودو مو د دې روپیونه نشي کمال سره 32 کیم خسي رته 25 کی ولګو ویلې ولګو بس لوړه و انشاء که خوا خوي کنه سره نه غونه نه رد هو پست کی خو سارا سره شودیا ونه خوړلې کنه وسع تمرن کجوري ولا یو گاویر کی ويذكر نبی صالح ابو صالح نه دا خبره د ذکر کیږي او مجاهد سي او ولولید ابن رباح نو مصعب بن يسار نه دی ابو هريره په غبنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعض زنيس عن ابن سيرين سيبنا صاع من طعام ادانو لبس یو غویر کی وهو بالخيار ثلاثا او هو بالخيار دو په اختیار کې د ثلاثن دروړ شونه کې سیات شو کې شاید بان کې یا د غت شو ولې دانیر کې د کجوري کې وقال بعض زن علماء دی یای عن ابن سیرین صاحب طرف نه نقل کوي سواع من تمر خو لم يذكر ثلاثا غوز د ثلاثا لفظ متنه د معلوم سید ذکر کړه د تمر اکثر تمر لفظ اکثر راغله د دروشونو خبر نه ذکر کړي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر سمعت ابي يقول قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى شاة ككم سړي د سوزا وختله محفله سا غلیان زدو کې د پاره ډکه کړه شي و څوري زیان فردها دی واپس کړه لکه دو واپس کول غوړي نه فلیرد معها سواعا من تمر اند کجورو له یو گاو سره واپس کی زکه دي شو دیونه خوړلی ونه النبي صلى الله عليه وسلم په عمر سم دینه معنی کړی ان تلقى البيوع سړی لیاري تروزی سوداګرو ته ان تلقى لیاري تروزی البيوع چاته سوداګرو ته بازار ته نسی لیاري کې تر وتل سوداګرو نشه خلیص بازار کې به ځون ته خرید بني خارج ک نه دینه معنی رغلیه حدیث کې راځي د سوداګر پرې د بازار مان ته ورسیږي سار ته کومه بازار لیارسي بس بیا کاغذ کې چوک خلی خیر ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ركبان راکب جمع د سوار سړی تل شي کوم سړی سامان وړي خیا وګړي کې سوري اخره باندې ځکه چې عموما شو باندې سړی کام شاعر وړي نو ډیر راوړل مقصودی بازار ده نو دای څه د سوداګر موداګر سره تاسو شمع کوي لیارې ته وته ما راوځي سید لا تلقوا الركبان سوداګر ته لیارې ته ما راوځي لیارې کې ونه شکه سامان په خستلې کې د شی ته ما کوي خامخته بسی ولا يبيع بعضكم على بيع بعض نه د شته یو سړی خرڅول خستل کې دی هغه په بیا باندې ته ما ور باندې خرڅول خستول ګمانس کې ما ور نوازه
ولا تناجشوا اندشه ته دوکې د پاره ریټ ماز ته چې دوه ملګری سره کې ملو شي ته ته ستروشه سکله مو پرې سو خالوه درېږي ته به ډایرک ماز کې روش 2 روپۍ درې کوم د بل ربني غلط شي ولا يبيع حاضر اندشه ته شهري سړی ته پکور ده څنګه د ما خرڅې شین لی بعد نه سړی د پر ساده بار نه رسی لا يبيع حاضر حاضر ته نشه دازي کې حاضر وي چې ته کې حاضر وي شهري سړی ته لشي بازاري سړی ته هغه د خرڅول ما کې اجرت ونی سوته یری شاید ماړه خسل روپۍ به ور کېږي د شای مو کرا کېږي دا سبي بیا تر شتور کې څوک ور د ما خلکو تجارت کې غوتی وای پرېږي د خپل مرزي ته لباد نه سړی د پر سور شي نه رسی ور شي نه مقصد دا بل الکونه رسی بازاري سړی نه وي ولا تصور الغنم وزي ولا شودي په غلیان ځکه ما ور جمع کوي ومن ابتاع کچو د سی وزایا غویا او خو خستلوخه په هو بخیر النظرین بعد ايخلبها ايخلب کدیونه شودي لشلی او خورسته خواخه نشو کامی کولی په هو بخیر النظرین دي د دوشونه کې د خشي اختیار شته ده هغه د سیا خود شاند سي د خواخ کا بس ور کې غاګي ګم روپۍ بد نشي کمال مغاریټ بوي یا کا واپس کول غوړ خپل روپۍ راوخله خو سره یو سوا کجوریا بیا ورکا ان رضیا کا خواخه اندیالت کې هو ټیک ته امسه که هزون سره د ستي و ان سخطه کا خواخه نشي رد هدا شاید او واپس کې خپل روپۍ راوخلی وسع من التمر کجوري وو غدا ورکی بابن دا بابندی په باره کې د امام بخاری سره ار یو زین حدیث لري وګړه دي سره دي کیا مو سره بل حدیث شته بل سړی ولا اندشه د مختلف بابونه یو شی متعلق ډیر وروړي بابن انشاء دی باب کې دای کا خواخی خرد د المسورات اكوم یوزیږي یا غو کې غولیان زړه کړي شي واغه دی واپس کی او سره سره په حلبته حکومت شودای و نسکلی د صاع من تمرن یوګه کجوري با سره واپس کی وبه قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبروا انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول ابو هريره نو ردل فرمایلی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسفراتا کجو د سی ګډه وزا وخستله سغه غولیان زیډا ککړی او سوري زیدی د پر سړی په دوکا شي وختله به هغه نه شودي به والی شل خستل نه بعد اوس دي ته اختیار د کا خواخه نه شو پین رضیا کا خواخه وي ام سکه ځون سره دندو ستی بس وسراشه تو روپې ته وزاده بل روپې وین سخته کا خواخه نشي په حلبته حسوا من تمرن به د شودو کې یوګه کجوري ور کوي باب بيع العبد الزاني دی باب کې دا خای سکچری غلام د یوینزه د زناور کې خکارا شول ناغه به سړی خارس کی وقال شريح رحمت الله ان شاء رد من الزنا که خواخه شي زنا دی واجنه غلام یوینزه واپس کول شي لکه دی د زید نه وینزه یا غلام واخستلو او بیا ور کې دا ټینګ کړهلو نو د اوس په مغه سړی بنه د شاو واپس کول شي زو د خلمت خپل روپۍ واپس کړي کی دا عادت تا یا کاغه سړی بنی نه بل شو بنی خارڅ کی کام کی مات کی معنا زونو نه خلاص کی ځکه ځنه سړی کمزور هغه دی واجنه د شکی د سخودتونه کی خزانه ساخ سړی سره وړي د روغ رموټ ته ته به دي ځکه سره دوه د سخوادات ولا سړی په بل بنی ویلی خرڅې د خو بل سره غدر کول دی ته ځون نه لري کې بل بنی ورډای نه ځنه سړی وی د شیت سمبلولې طریقې نه ورسی ابل سره وړي خپل به مازی برابر شي دي ځکه به موقع ملوي د لازم کې بنوي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه سمع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه كلس وينزا زنو کی فتبين زناها زنو جواز شریعت دلیل سره فليجلدها غته د بیا شو لګي کوړي ولګي بس کومي کوړي د مقدار د مولاي او تلګول شو صحیح خبره ده قضیه وته ولګي ولا ثرب خدا کوړي کله لګي به زیاړي وته نه کوي ولا ثرب یو مخه ملامت کوي بناس زیاړي د شروع کی ولا يسرب بذاتي ملامت تیمه کې سم انسانات کا به زنا کړل په اجلد حبيد وي دویم ځل کې نه شپوي نه دریم ځل کې به سړی به خرڅ کې ولا يسرب سم انسانات الثالثه کدریم ځل کې دا کار وکړل په يبيع حبيد خرڅ کولو بحبل من شعر اگر چې کا وختو لرسي چو غړلې وی کنه ډیره کم قیمت د پدې کې د خرڅ کې معنی ځون دونه خلاص کی دا مبالغه در اختیار د معنی د صندوق کې ور خرڅ کی مطلب دا کوشش ته کې خرڅ کی وبي قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد د دوړه حضرت روایت کې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه پیغمبر سند د سوینځي په باره کې تاسو شي زنه چې زنا وکي ولم تحسن او سپری واده کړی شوی نه یعنی بل ته نه غشي
قال وی فرمایي ان زنت که زنا وکړه فجلدوها یعنې هغه ته د حد ولګېږي کوړې ثم ان زنت که بیا یې وکړله فجلدوها بیا ته ولګېږي وی لګوئ ثم ان زنت فبیعوها ولو بزوفیر بیا خرڅه که اگر سی وي کاوسې بدلېږي زوفیر کاوسې تیل شي مراد کاوسې نه غړلې شوي رسۍ څه لاندې لیکني که نه هو الحبل المنسوج او المفتول هغه رسۍ چې ګنډلې وي دغو ویښتو نه المفتول غړلې شوي پتل غړلې تیل شي قال ابن شهاب سیس لا ادري بعد الثالثه والرابعه مو ته پاته نشته چې خارڅه یې کوي دریم ځلې نه بعد یې لیو که څلورم ځلې نه لیو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یې خارڅه کوي باب الشراء والبيع مع النساء دی باب کې ښایي څه ښځې خرڅول خستل کول شي او ښځو ته که شاید ور خرڅولو خستلو دونه دا صحیح ده و دې کې ته خبره ښایي وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر اسلام کور ته راغلو دنه فذكرت له مو ته دا خبره ذکر کړله سره داسې خسته نمه ده فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه السلام تو فرمایي اشتری ته د بریره په باری کې زه د بریره خل کنه دی وینځه نو وای خله اشتری وای خله واعتقی بیازاد یاکا او دا خبره د کوم سړی غلام آزاد کی دا غلام سکله ژوند دیر کی بیا واپس شیدینه کوم سمون څه پتی کیږي دا بیاندی سړی تیر کول شي دا چا آزاد کړه دی تل شي والا میراث دی او کسون نو ملګری رشتہ داري رشتي عصبي و غیره ولا او تل شي دا غلام آزاد کی مغولي فانما الولاء د مړی غلام مړ کیدونه بعد کوم شای سړی ته فتی کیږي دا والا دی تل شي لیمن دو بخښو یا ته کس د شو غلام آزاد کړي بدی ته د قرآنی ولا کسون یلو سی شي بي کته مونږ دا غلام خالق کنه ندی به دا طریقې از د والا بي به مو طریقې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره که زخه متشارت لګز د شای بي مو طریقې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر تقریر وکړو سی خلکو ثم قام النبي صلی الله علیه وسلم من العشي به بیګی ټیم کې پیغمبر سم ودر د بیګی تل شي عشي مفهمي کمزدګاری کمسخوتانی ودر د په د بل پاسنا علی الله بما هو اهله دی الله ولا سن صفاتونه بین کو کوم الله سره لایق دي ان الحمد لله نحمد ونستعين خطبه ویل ثم قال اما بعد به دا خبر وکړه ما بالو ناسن د زنه خلکو سالات ته د څنګه خال دي یشتریتون شروطا د شرطونه خلکو بنی لګی لیس فی کتاب الله قران کریم کې د سینشتو ان ځون نه لګی مانشترط شرطا کوم سره چوب نه شرط ولګی لیس فی کتاب الله ذکرون کې نوی فهو باطل نه غلط وی باطل وی وان اشترط 100 شرط اگر چې سلور د شرط ولګی شرط الله حق دی الله ولا شرطونه حق دی او اوسکو مضبوطی محکم دی معنی دا صدا خو دی الله په صلاح دا کوم سره غلام آزاد کی والا به مغته مليږي اخته به نه مليږي شو خارج کړه دا وبي قال حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا حمام سمعت انا يعني يحدث عن عبد الله بن عمر ان عائشه رضي الله تعالى عنها دا عائشه بیبي څه د ساومت بریرته د بریری کورنۍ ولا خالکو سره بریری په بریری کې باری کې ریټ یو لګول ساومت معنا ریټ مولمولو سي د بریرته دی بریری ولا دماغ قرآنی تیرغل سي د سوره ارته تو سره فخرج الى الصلاه پیغمبر سم منځ ته وته فلما جاء سکل کور ته راغلو قالت عائشه بي وتل انهم ابو اي يبيعوها دو خدمات د بریره نر خرسي انکار وکړلو ابو خور خرسوي الا ايشترتو دا شرط لګول سه علي در خرسو کنه الولا اس د ولا مو ترکای فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم د ټوک په سالا وکړل انما الولاء لمن اعتقى دی غلام نه بعد کوم شی به ولا پتی کیږي دا به ازادون کی ته مليږي قلت لنا پنمونه پیته به دا ویلو سره د بریدا بي کلا ازاد شدی ولا خوان خو مغیس نه مدلو کنه سیستر لیکل شي دا حرن کان زوج دی ولا دا خوان هغه ټیم کې ازاد سړی او عبدن کا غلام فقال غل سم يدرين مت پته نشته زنه رویه س غلام کنه زنه شو ازاد وبس باب اندابو د دې باره کې هل يبيع حاضر لبادن شهري بازاري سړک ورشینی ز سړی د پاره تجارت یا شیون خرڅول په اجرت ونی که اجرت نه بغیر د سی کول شي کنه شي کول بغیر اجرن بغیر د اجرت نه وهل يعينه مدد کول شي او ينسخ یو تخیر خوې و غوړي نو سنده خبرې کوي خیر خوې ځون ته شاید خنور بچنه کې دوته د سینې سره ساکیږي د ترغیبات بنیر کوي وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فرمای اذا استنصح احدكم اخاه سکاله تاسو کې یو کاس د خپل مرګري نه مسلمان ورور نه خیرخواهي وغوړي سیاري زدا ځکه یو کار کول غوڼه خو ماته د زړه نه مشوره راکا او مو د پر خیر زړه کې وغوړم مو د پر بدی مدي سیره دیونه کې نه فلینسخ له دې ته په کار د څنګه د پر خیرخواهي وغوړي خیرخواهي وته وکي ورخص فيه عطوا
او عطا رحمت الله علیه شعر کړي په دغې مسالې کې رخصت ورکړ ده رخص فیه منه رخصت ورکړ کړي نه هغه هېڅ که د شهري سړی بل دپاره خرڅول خستل کوي جایز ده او کوم حدیث کې راغلی څو ته مادې خرڅوي که نه لا یبیع حاضر لباد هغه معنا دا ده څه د مکروه تنزیهي کور د نه دي کول په کور دا مطلب یو هغه وباسي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن قيس سمعت جريرا يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیعت کړی په دغه شیانو باندې نمبر 1 علی شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله یعنی کلمه توحید یل نمبر 2 اقامت الصلاه منځ قائم کول نمبر 3 ایتاء الزکات زکات ورکول نمبر 4 والسمع والطاعه کچې ته امیر دی مشر سردار دی نه خبره باوري جایز خبرو کی او اطاعت بیا کوي والنصح لكل مسلم او هر مسلمان د پاره چې غختل خیر خوایي کول بدخویی نه زړه کې وته باد را دی او زړه کې وته کونی ساتل زړه کې وته زغی ساتل ماټو کې مړونګي څه زړه کې متای دا بوته نه کوي وبه قال حدثنا اسولت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام فرمای لا تلقوا الركبان سوداګرو ته لارې ته مه وروځئ ولا یبیع حاضر لباد بزري سړی ورچینیز سړي دپاره خرڅول خستل ما کوي فقلت لابن عباس مو ابن عباس ویل څه ما قوله دا څه مطلب د لا یبیع حاضر لباد څه د بزري سړی ورچینیز دپاره شیان ما خرڅوي که نه هغه ویل سیدي مطلب ده د قال لا یکون له سمسارا هغه دپاره سمساره ما جوړیږي لا یکون له سمسارا هغه دپاره دلال ما جوړیږي دلال دلالت کوونکه شیان و د خیره داسې ته روشه داسې کې خرڅ کا داسې کې ما خرڅو داسې کې دا پرانکای وکړه ډینګای وکړه باب من کره دا باب د دې بیان کې علما حضرات څنګه مکروه ګڼلې دي چې شی مکروه ګڼلې دي ایبیع حاضرون څه شهري سړی خرڅول خستل وکي او ته دللی وکي لبادن ورچینیز سړی د پرسا شهري هغه بازار نه بلکې ورچینه میوه سبزی یا سامون وروړي به اجرن پر روپای سره اجرت سره کوم دي ولا اجرت جوړیږي وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي هو ابو علي حنفي شو ده اسمه خاي كان هو عبد الله بن عبد المجيد سيب ده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حديثون يوم خيي أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة دی باب کې خای صدا نه د پکور څه شهري سړی ورچینیز سړی د پاره شیون خلی بالسمسرة څنګه د پاره دللی کوي او تشیون خای ورچینیز سړی دا اغه غله دا او شیشه کوي د بزري سړیو تیلی کنه ست بیغامه شتو ته زدازي کې سمنونه سیخاو ریټونه به د خشيان به سیخاو بس تی مخته 100 روپۍ بغټو خموته ورکی کمیشن رکای نه ته شته د ما کې نه مکرو طریقه ده وکره هو ابن سیرین و ابراهيم رحمهم الله دو حضرات مکرو غن للبائع والمشتري بای مشتری دوړ د پر وقال ابراهيم نه خي سي وای ان العرب تقول عرب خلق د عادت څخه له چته چې بيع لصوبن مو ته کپڑا خارسه کې دي منه څه د وهي تعني الشراء مطلب د سره ته خارسه کا سیده يعني يا رته وخله خارسه کان دا معنی ده بس وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول ابو هريره سيب ديلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع اخيه یو مسلمان سره د بل مسلمان بیا یا تجارت یا خستل ټیم کې هغه ته ما ورنوځي صدور کې وي چې زی خلنه یا زی خرڅون در باندې دا چې سړی وزا خرڅوله بل باندې 32000 کې دا بل بنول مو ولا وزا وخله د ډیره خاده نو ګر غلیان زیا غاټ دي نه خې دی وړه غنو زاده سره خوان کینه زبیت ایوادرش کې در خیر د 0 روپیا واته پرېږدم ولا تناجش وم دا شی ته تناجش ما کو یعنی دوکي د پاره خپل مانس کې چال جوړ کې ریټونه مازه ته سنور کې وروا غورځوي ولا یا بيع حاضر لباد اندست شهري بزري سړی ورشنی سړی د پاره ما خرڅول خستل کې ځون تخپل تجارت شروع کس ورشنی سړی د پاره کوي وبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالك سيبيي صحابي دا نهينا مدينه منا کړه شي سيبيا حاضر سيو ننني ز سړی بزري سړی خرڅول خستل شروع کی لباد ورشنی ز سړی د پاره باب د ودی باندې کې النهي یا باب النهي د ود په معنا کې عن تلقي الركبان السوداګر تلیار ته ما ور د سماجی ګونه سن سمون وخلې بلکې ور پرې د سودا شای منډي تر ورسیږي بازار ته را ورسیږي
وان بیعه مردود نه د شته خستل خرڅول شدي مان دي مردود معنا مان دي یا بالکل رد دي ځنه علما شي غني دا صحیح نه غني دا مطلب ده نه دا مذهب سیاله دا کنه دا مردود ده او علما ولا مزاد کوم ظاهر دي نسته چې صحیح ده کنه هغه کې تل نه کې لکه اهل ظاهر سي دي غونډه شي ته مذهب ډاري کې نستنګي حدیث کی وی دا مردود ده مطلب ده خیر برکینی برکات برکینی دا مطلب یا کې دل شي بیا مختصي لأن صاحبه عاصم دی ولا د شي تکور کون کا سړی نه فرمونه ده کنه عاصم ګننګور د اذا کان به عالما سکل دي ته پاتاوي وهو خداع في البيع دو په تجارت کې دوکي کول دی ول خداع ولا يجوز دو نه د جایز د څنګه کې اصل کې د سینوي د خو ور سینا لري ته د سیر شي اجي سه تو ساسیا بازار ته شایړای کنه ساره وړای ملای ځون سیس سره کوز در بني خارج چاره سی غزي پرې ځون بستړه کایبه وته تجارت ولا کسون غریته نو چوک خلی مزدګار بدر بني شي وګوره مده ته تیار کړي غلیمو بني خارج کا د سی خواږي خبر یا وته وکی کنه شالو ته کې سو بازار کې وساندا بینډي توز دزي ګوډه غون خوشه کړي او یا بري د سرای خو خو ماړه ظالم د نه خالص بنه شي مازي کې ریټ خپل ولګولو بري د په 200 کې خرسيږي نه ته مت 200 کې روکم بودونیم 100 کې خرڅو 50 بموتا غاټي الان کې چاله او بري غزي کې په درنیم 100 خرڅ داله نو دیر کې په حال 100 روپے خاصي ول 50 ور کې غاټه واله نه دا دوکاش والا کنه غسره دا سړی پرې د منډي تروشي خپل بنې ریټ وکسي سره اختیار دور ریټ کې کاته د شکای ریټونه خلکو ته خای حق بیا دوکان کې د سړی صحیح تجارت کوي سره بل منډي ته ما چې زبي وخلم خو بیا د سیما کې ځکه به بنده مقابله شروع شهر سړی بدلیارو تر وځي کنه نظام بونه خرابيږي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله العمري عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي پیغمبر سمانه فرمل س کفیلوتا یکم تجارت ولا ګوډی رسیا کپیلا رسیدا کسون ځون سره شروړي خرڅوالي ولا شیون تو سلیار تمار وځي وي بي عند سیمانه د شو کې خالص کې حاضرون شهري سړی لبادن ورچنی ز سړی د پاره دو صرف میوي سبزی کې نه د مرادات چوکا باډو لګوډه خوشه کړو کبډي بازار کې دکان د مار سلیار تزدینه سمونه سون وخلی مې دوکي کې ورسته سون ګرون خرڅي وبي قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال سالت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما ابن عباس نه تاسو کو ما معنی قوله دي څه معنی ده سلا يبيعنا ما تخرسي بالکل معنی کړي د نو تکیدیا سره وړیا څه بالکل دي ما خرسي حاضر یو هغه سړی څه بازار کې وسی د ځکه نږدې ده بازار سره کانټیکټ ده لباد نه سړی د پرسا بازار نه ورشي د بيزون سره سامان دوباره وړل نه شي ناغه سړی د پرای ما خرسي بس دو خپل پیږي خارسي کی زون ته طریقہ جوړه کی فقال بالسلا يكون له سمسار ان دي معنی سغه د پر دللې ما کوي وت طریقې ما ور خي او زین او تمال اتزدازي خرج کدا زي ما خرج دي زنه وخله وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا تيمي عن ابي عثمان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من اشترى محفله كم سره د سی غو وخستل یا وزا یا ګډه ساغت شکړي شو دی بند کړي سوريزي فلرد ما حسوا عن کدا وزا او پس کول یا شای نو سره یو وګه کجوري با واپس کی قال مختيس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم اپل سلام مان کړ عن تلقي البيوع ستكم خلق تجارت د پر سمون وروړي غو تلیر ته مار وځي سوداګر ته منډي ته پریدس بازار تر ورسیږي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض توسي کی چوک دی بل په بیا کی ما ور نوزي ما ور خرسي ها کا غو ریټ فری دول بیرون شو یا خواخې نشو سره کې به ور غړیدل شي مانس کی ولا تلقوا د اصل کې خدا سین سره وو ملو کو زکه پیشي پرول وو سره پیش تعلق ډیر د کنه زکه پیش رضا پر نشر وړای ولا تلقوا السلعه د سامون لارې تمار وز السلع سامونونه تل شي ارشش سامونی کنه لارې تمار وز سوداګر روزي یا سوداګر نه روخلی وره پریګ د وای خا کنه حتی یهبت بهات دو سامون رکوس کړای شي لسو کی بازار ته یهبت من رکوس کړای شي روړل شي لسو کی منډی ته جب منډی ملاجه وا پر خرید لنه بابو منتهى التلقي دی باب کی د خایشه چلو ته خموت ای سمانه ده کنه تجارت ولا کفیلو ته سوداګرو ته لیار د مار وزي مو کوم مری ما وروزو به کوم ټیم کی وروزو کوم ټکی شهر خستل شو د کله بازار ته شهر ورسېدو بس بیا خستل شي کوم ځکه بازار غمین گیټ څه ده د سترو ورسېدي ځکه خستل شي ځکه ټول خال به د سترو وزي او تکسون دوکا به ور کې نه معلومول شي منتهى غزه شي کوم ځي بن انتها شي کوم ځي پر د مان د سیده ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه دا سره کې هم لاندې جويريه عن نافع عن عبد الله قال كنا نتلقى الركبان
چې موږ به د سوداګرو ته لارې کې وروتلو په نشتري منهم الطعام موږ به ونه دانې خستلې فنهانا النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله دین امان کړلو که به تاړي وته سر فنهانا النبي صلی الله علیه وسلم ان نبيعه دین پیغمبر صلی الله مان کړله حتی نبلغ به سوق الطعام تر دې پورې سمو دا شای ورسو دی غالي ولا زوی ته بازار ته منډي ته کاغذ کې به خلو یا خرڅو خیر ده مو تیل ستوسا په ما خرڅه کنه خو ته خو د لري تر وزیه دو نمبر خلک خاري زمانه کې موجود هر زمانه کې کوشش کوي چې ته شو شوړا ومه شوړې پسې ساروي خاندا خبر اندا کیس النبي حتى نبل بسوقه قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق دي بازار پوسوزینه مين گیټیا پوسوزینه ويبينه حديث عبيد الله حديث دي خو وضاحت کینه ده حديث د پر بل حديث وضاحت شته ده وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا بن عبد الله قال كانوا يتبايعون طعاما ما کی زمانه کې خلکو بخرڅول خستل کو دانی به خرڅواله خستل پیاله سوقي بازار پوس سیټ کې منډي کې بيبيعونه په مکانه مغزي کې ور خرڅواله ډایرک به یعنی سار مانس ته بیر سوال نه منډي ته پناهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ای يبيعوه په مکانه پیغمبر سمانه کس دي چې ما خرڅه د کوم دي مکان ده ها کنه حتی ينقلوه دي زنه وړایو سکله یوسی بیا بلځ کې خرڅوایو خلکو تبا سهولت ینده شتریټونه باندې خرابېږي د شته کارونه کوي بیا